الله رب العزت عیسی علیه السلام سره وعده کړی ده چې ته به راځې 40 یا 45 سال د نبی علیه السلام د طرف نه به دا خلیفه د دین اسلام تابعدار وي چې عیسی علیه السلام دنیا ته راشي او د راتلو وخت په د سحر د مونځ ټایم وي امام مهدی علیه رضوان به جمع ته مخکې کېږي اقامت پشوي په دغه وخت کې به آواز وشي چې عیسی علیه السلام راکوش امام مهدی علیه رضوان به د خپل مصلی نه راروستو شي چې عیسی علیه السلام جمع ته مخکې شي ناغي به ورته ووایي تقدم فلیصلی لنا مخکې شه جمع ته مونږ ته جمع راکا امامت ستا کار دی زه د دجال قتل پسې راغلم د امام مهدی علیه رضوان په اقتدا کې به منځوږي د هغې نه پس په د دجال قتل پسې وځي چې کله دجال آمنے سامنے شي ذاب کما یذوب الملح فی الماء نو دا دجال به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوې د یرې او د خوف د وجې نه دا به ویلې کېږي او ورو ورو به ختمېږي او دا دجال به وتښتي عیسی علیه السلام به د ده پسې روان شي در دې پورې چې باب لد حدیث کې راغلی دی دا په شام په فلسطین کې یو ځای دی چې نن سبا د اسرائیلو په قبضه کې دی یو دروازه ده یو خاص هلته به دغه دجال رونیول شي او دغه ځای کې به یې قتل کړي حدیث مبارک کې راځي چې عیسی علیه السلام چې په کم نیزه باندې دا دجال وی په هغه نیزه باندې به د دجال وینه پرتی بیا به مسلمانانو ته اوښیي چې دا غوره دجال ما قتل کړو بیا حدیث کې راځي چې دا غي نه پس په عیسی علیه السلام ټول امت چې په دغه وخت کې کم موجود دي ټولو ته به د اسلام دعوت ورکړي ټول به مسلمانان شي د کفر خاتمه به وشي هر طرف ته به چین امن سکون وي در دې پورې حدیث کې راغلی دی مفهوم چې ماشومان به د مارانو سره لوبې کوي ټک پنه ورکوي شکار والا حیواناتو سره به غیر شکاری حیوانات یو ځای ګرځي څوک به شکار نه کوي امن چین سکون دسې دور بی عیسی علیہ السلام با صلیب چکم نشان دے دا با ختم کی مات پکی ویقتل الخنزیر خنزیر با قتل کی بیا با بنو کلب دا عرب یو قبیله دا التب عیسی علیہ السلام وادم کی دا غینه با دا غوادنه با دا عیسی علیہ السلام بچم کیگی